مجاهده د نفس سره کې مجاهده د نفس سره کې تقرأ على تعلم دين نفسك تجارك خاندي دلت گرمی تا بناستے سبز دکے وعلى الزم بالفريضة ثم على العمل بها اے نفسا لا غد فخت مبين بنبوري كغوري سم بغوري بيبن كلنا درامي او دا اخفا دخا دماني رزيلاني فاجراني فاسقاني بدكاراني خذ بغوري نا کلی دی دنیا دی خراب و آخرت دی سم خراب دی دنیا څنګه خراب ده چې واده دی وکړه نو خلک دوا دا هغه په دې باندې کېږي خان دی یا به مستان ملاګري چې به دا به ملاګري او نور تبلیغانو خبره د تقاضې سمه ده نه نشته د تقاضا نشي پوره کوم دا ولې موبایل دی کسره غم کې په دنیا نه غاښه او آخرت دې ځکه کوي چې ګناه دی رب العالمین دا پتا پوس کی ادمره پټکه دا چشمی دا دونه ګیرا دا کار دې کله خو دې استعفی وکړه دا کار دا کوله څوک مونږه طالب خلکو ذاته د څومره خنه در باندې کتله او دا کار کوله دا عمل بها عمل بکې په علم باندې ثم على تعليمها دا خلکو تفریح معلومان وي د حفظ ناظرین طالبان وي د کتابونو هغه ته به تعلیم کې دا مجاهده نفس سره مجاهدات مزه رزمت ته مزه شاوان ته او کلام ته مری کاغان ته مزه همدغه د فقید کېنا او په خېکو مزه صدر کې رسول صورت ده او نفس دا ټول دې پرې وله او د تراغله دا مجاهده نفس سره دویم مجاهده شیطان سره شیطان سر مجاهده واقع کیږي على دفع ما ياتي به من الشبهات شبهات درتا شي وسوسه درتا شي وما يزين من الشهوات وعشان درتا خیاسته کوي یہ مرد تناس طالبہ ترستا بھی خوباسی تن دے کے دراجز کی گرمی تناس دی نفس چکر وہاں بازار دراشا دا تولی سوچی بلدری بگوری آخر بگوری نظر بکے طبیعت بدی برابری و ایمان ہوایا چه شل کالا دو دنیای و مزینہ خیاستا خدا ستا آغا دیوار تا مخی تو ورد دلتا ناس دی او تب ترنشوی او ورد گوری تا تسمی نبیگی سگتا دلتا جو گنانا ماسی و اس گتا دلتا نشتا بازار تا تلو چه سگتا دلتا یو گتا گتا پشتا گنا ہونا گتی جدی نمازیوں اس گٹا بچے دشت لاش بازار تا ضروریات پورا گوا بیتا تینا رازا دا شیطان سے کئی شبہات وسوسے دا چکر ہوا بازار تا ناشا چکر ہوا بازار تا ناشا چکر ہوا کڑیر گناہوں نے دو کٹلے پردی زنانا و خود مدلی کو کٹلے واپس سگٹ دیو سکولے شی سدی لا سرانا سدی وہ کٹل ما سوات گناہ اس کٹل دیونا درائم مجاہدت کافران سردا کافر سره چې مجاهده کې یو پیریت ډز کافر مردا دا یو دویم مجاهده کې بالمال جنه نشما یعنی مال خرچ کی پیسې مجاهد تور کی اسباب وسائل په برابر کی ذات ته چاټا وخلی هغه مدد وکړي دغه چې تاسو خرچ دا یتیمانان وي دا غریبانان وي فلان شي چوي همدارنګه چې د خپلوان شي دا شي هغه یو روپۍ دو روپۍ ته حیراني تو سره مجاهده بالنفس یو ځل مونږ سفر باندې نو دا یقیني خبره ده چې دا یو ملګری ډېر مخلص مجاهد شي چې یو ماشوم را یو د دې چیلان پر سره وي نو هغه دا سره یو خدای دای چې جامو ته پیوان واچي پیوان په پیډه نه پیږي جامو وشلګي بل کپڑا وته د شاو په وګاډي هغه پیوان نو جامې ته مرشدې دي دا غو پردوګي دې پردوګ ته شیدلې پیوان خلونو دا یو څنډه راغسته پر سره داسې ګڼه کړی و بل څنډه راغسته و بل سره ګڼه کړی و دومره محبت کې خلک وکړي نو تبسکه مجاهده بالمال چې پیسې خرج کی jihad کافرانو سره نشم کولای دا پیسې دي دا ورکي او د مجاهد د کونډې روټي دا اکمال په باندې وکړه دا مجاهده بالمال دا نشم کولای سرورم قسم مجاهده باللسان دا چې کافرانو ذلیل دي مستبرش هغه د بار بخیریه کې
مجاهدینو ته به ترغیب ورکړي د کافرانو ذلت د هغې شکست د هغې قباحت دا به بیانوي داسې به نه وي الله دې رحم وکړي الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي دا به نه وي چې دا کافران راغلي دي لویې ګیله دې کړي ملام وي ستا نه ملک هم نیولی ملکونه یې قبضه کړي او ته یې دا خو په امن باندې راغلي دي دا مستامنین دي او دا دلته راغلي د دې حق ده چې دلته اوسېږي د دې حق ده چې دې من ته راغلي دا ولې دا یو څو روپیات فی جیبن یو څو ډالرات فی جیبن یو څو روپۍ ورته جیب کې ایښي ولې بل طرف ته وځي نه مجاهده باللسان پکې مسلمانانو فتح کامیابي د مجاهدینو کامیابی د هغې بری د هغې مدح د کافر ذلت خیرې بدوعي دا بیانوي او څلورم نمبر کې بیا جهاد بالقلب دی که دا نشي کولی مسلمان سره زړه کې مینه لره او د کافر سره زړه کې قباحت لره نو دا خو وکړه که نه د کونډې زویه څه خو ګویه دومره خو وکړه دا زړه کې خو د کافر سره هغه پیدا کړه کینه پیدا کړه او د مسلمان مجاهد سره څه پیدا کړه محبت پیدا کړه نو دا څلور قسمه جهاد دا د څلورم جهاد مجاهده د فساق سره فاسق سره یو مجاهده بالید ده دریم باللسان ده څلورم بالقلب ده دا بالید دا کار د فاقه چا د باچاهانو دی یو سړی نه د جواري کې منډه مه کوه یو سړی زنا کوي مه کوه په لاس باندې منع یو سړی سود کوي مه کوه په لاس منع هغې نه بعد باللسان دا کار د علماو دی د زنا د سود د جوارۍ د بدکارۍ قباحت بیان په منبر باندې مغفره کې مسله وکړي دا بیان هغې نه بعد بیا چې نو بالقلب د فساق وکړه زړه کې خو داسې وکړه نفرت یې وکړه زړه کې خو ځان کې لرې کړه داسې نه چې څومره فاسق او فاجر وي هغې سره ستا انډیوالي وي هغې سره دې ملګرتیا وي هغه دې ښه خوی عادت ورسره کې ښه ناسته ولاړه کې یو مسلمان سره نه داسې مه کوه کینه ورته وکړي ورته ګوره زه تا سره ځکه ساته مینه ده ته سودخور یې ته جوارګر یې ته زناکار یې نو دا خلک ورسره مینه مه ساته یقینا الله پاک ترونو کې بعضې خلک ورونه ډېر ښه خلک بدماشان خلک الحمدلله زموږ مخې ته بچران ده دواړه دواړه سلامونه اچوم یو ورور یې اوس پات شوی دی ځکه بل څه به خبره ده الله دې وبخښي الله دې مغفرت وکړي ورته نو هغې به د بیماري کوله اگر که هغه څه توبه ویستلې وه د ماشي به توبې ویستې وه خلک به توبې ویستلې وه خو یقینا زما ما د وس نه کېږي نو د وس کېدو چې څو څرانګې به درکړې وې خو نه کېده د وس په زړه کې مو سره ډېره ساده نه وه خو دغه بقیه چې داسې سړی وي زړه کې مو سره نفرت داسې درېیمه مسله مبحث په حکم د جهاد کې په زمانې د نبي علیه السلام دې کې د علماو اختلاف دی جهاد د کافرانو سره آیا اولا په زمانې د نبي علیه السلام کې دا فرض عین که فرض کفایي دا فرض عین که فرض کفایي او همدارنګه د خلکو حالات په جهاد کې د نبي علیه السلام زمانه کې دوه حالات دوه قسمه یو په زمانه د نبی علیہ السلام بل وروسته د زمانه د نبی علیہ السلام اول چې جهاد مشروع شو بعد الهجرة النبویه الى المدینه المنوره په دغه وخت کې جهاد د اتفاق فرض عین بالکل په هر سړي باندې داسې فرض لکه دا مونږ چې فرض بیا هغې نه وروسته نبی علیہ السلام د هجرت نه وروسته مدینې منورې نه وروسته دا فرض عین که کفایي دا دوه قول مشهور د علماو دي څوک یې فرض عین څوک یې فرض کفایي او دا دوه قول د امام شافعي رحمه الله قول هم دی امام شافعي یو قول کې فرض عین بلکې فرض کفایي یو لوی امام کې شوی علامه ماوردي هغه کان عینا علی المهاجرین دون الانصار دون غیرهم یعنی مهاجرینو باندې فرض عین او بل چا باندې نو هغې ځان دپاره وجوب د دلیل مؤید د هغې دپاره وجوب الهجرت قبل الفتح یا فتح نه مخکې هجرت چې کوم دی دا واجب
چې چا په اسلام راوړ هغې په حق هجرت دا واجب و مدینې منورې ته به دې هجرت وکړي لنصرت الاسلام د اسلام د دین نصرت لپاره به دا ورځي او هجرت وکړي نو ځکه علامه ماوردي وایي مهاجرینو باندې فرض دون غیرهم بل چا باندې فرض نه ولې ځکه چې هجرت فرض نو دا جهاد فرض او دویم قول د سهیلي رحمه الله دی او کان عینا علی الانصار دون غیرهم هغه بالعکس بیا په انصار باندې فرض عین په بل چا باندې نو د دې تعبیر چې کېږي مبایعت د نبي صلی الله علیه وسلم لیلة العقبه کې دی نبی صلی الله علیه وسلم بیعت واغستو په دې باندې ان یأمر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته بدلی ورکړي د نبی صلی الله علیه وسلم مدد وکړي د نبی صلی الله علیه وسلم کومک وکړي دغه وعده نبی صلی الله علیه وسلم د انصارو نه اخیستې وه ځکه هغه چې دا فرض په چا باندې په انصارو باندې بل چا باندې بحث مبحث په جهاد کې بعد النبي صلی الله علیه وسلم وروسته د نبی صلی الله علیه وسلم زمانې نو دا دی چې جهاد وروسته د زمانې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مشهور دا دی دا فرض کفایي دی خو که حاجت جهاد تکبیر شي دې وخت کې دا فرض عین ګرځېږي هغه څنګه دشمن هجوم وکړي کافران حمله وکړي کافران راشي نو دې وخت کې دا فرض عین دی یا دا دی چې امام څوک متعین کړي چې فلانې کلي فلانې قوم فلانې قبیله به جهاد ته ځي بیا در باندې فرض بیا تا باندې فرض کړي او یا کافران حمله وکړي مسلمانانو نه ځای خپل ونیسي په تا باندې دا فرض دی صاحب د هدایه وایي الجهاد فرض على الکفایه جهاد فرض ہے خو فرض کفایي دی اذا خاف بفریق من الناس یو جماعت د کافرانو سره جهاد کوي باقي خلکونه ساقط دلیل ورغلي اما غډه به جهاد کوي فإن لم يكن بي أحد فأنت هیچا جهاد ونه معنا دا چا جهاد ونه کړ ټول خلک ګناهګار ټول خلک دا ګناهګار ولې جهاد پرېښود الا ان يكون النفير عاما کتل عام شي و دې وخت کې د جهاد د فروض اعیان نه دی ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي انفروا خفافا وثقالا دې جهاد ته لاړ شي ډېرې معناګانې په یو معنا دا ده که لږ اسباب در سره وي هم لاړ شه که ډېر اسباب در سره وي هم لاړ شه یو تومانچه ده هم لاړ شه تومانچه در سره ده هم لاړ شه او که تا سره کلشنکوف دی او ټوپک دی او راکټ لانچر دی ټول در سره دي هم لاړ شه انفروا خفافا وثقالا د دې وخت جهاد فرض عین ګرځي او صاحب د ذخیرې وایي کچېرته نفیر راغی دا تلل عام شو یسیر فرض عین دې خبرې ته متوجه شي یسیر فرض عین على من يقرب من العدو على الجهاد کافرانو ته څوک نږدې دي په هغه خلکو باندې جهاد فرض عین دی واما ما يبعد هغه چې بعید لري د کافرانو نه هغې باندې فرض کفایي دی هغې ته جهاد پرېښودل دا جایز دی خو که دشمن هجوم ونه دشمن حمله ونه او که احتیاط د دشمن مقابلې ته موجود وسمنه کم کسان قریب دي نږدې دي هغې عاجزه شو یو سست شو دوه جهاد نه کوي درې دې صورت کې فرض علی من یلیهم سوچ دې ته نږدې دي هغې باندې فرض دی هكذا فرض الا ان يفترض على جميع اهل الاسلام شرقا وغربا ومشرق ومغرب ټول اهل اسلام باندې جهاد به څنګه دی فرض عین دشمن ته قریب او نږدې خل دي جهاد نه کوي یو سست دي دوه سستی یعنی د کافرانو د هغې د خبرو د هغې د حالاتو ښکار شوي دي نشي جهاد کولی یا جهاد نه کوي نو دې مسلمانانو ته ګوره داسې فرض کا دا کړکۍ به وایي ټوله ښکاره شي دا کړکۍ ده دا کلی دی قوم دی ملک دی دلته کافران دي راغلي حمله پرې کړې د دې وس طاقت شته جهاد په دې فرض دی که د دې وس طاقت برابر نه وي
یا سستی جهاد نه کوي دی باندې فرض دی کړکۍ والا باندې کدی نه کوي هغه کړکۍ والا باندې کاږي نه کوي بل باندې تر دې حد پورې دا جهاد مشرق او مغرب ته رسېږي مشرق او مغرب او چې دی باندې ملکونو باندې کافران حمله کوي هغه مسلمانان اوس سره باندې رسېږي فلسطین براواله دی باندې کافران يهوديان حمله کوي کافران يهوديان حمله کوي اباد مليان باندې اداره رحم وکي هغه خاص فلسطین سره یې کول کړی یا خدای دې او دې ظلم او زیاتې کې مسلمانانو باندې حمله کوي هغه وسره سي نه سوچ دي دا عرب ولیکن عرب داسې بې خونده شوي دا شیطانې ټول بې خونده دي د دنیا په نفع عز اخته خپل ورونو مسلمانانو غم ورسره نشته دی ښځو کې اخته دي ښځه کوه کان تېروه محل منګله ورته تېره جوړوه هغه طلاقه که بله ښځه کوه دا ټول دلګان په دې کې اخته دي جهاد ترېنه پاتې دی بل د مسلمانانو ورونو همکاري دا ترېنه پاتې عیش و عشرت کې اخته دي د هغې نه ماسوا د فلسطین مسلمانانو د هغې مدد کول دا په ټوله دنیا مسلمانانو فرض دی ځکه قریب عرب د هغې نه کوي قریب نور د هغې نه کوي قریب نور د هغې نه کوي دلته به جهاد کې کوشش وکړه جهاد بالید به کې کني جهاد باللسان به کې او کني زړه کې خو به ورسره دا ساتي د دې سره چې مسلمانان سفارتي تعلقات ختم کړي د دې ژبې باندې حمایت وکړي دا دومره ظلمونه وشو چا حمایت وکړه هېچا حمایت نه زه حمایت کوم دې حمایت کې او چې کله اخوان ولا اذان کوي د هغې په اذان باندې څوک کلمه وایي کلمه ده د اخوان ولا په اذان باندې خلک کلمه نه وایي زموږ ستا ژبه نه ده معتبره دا حکومتي سطحه باندې صدران وزیر اعظمان چې کوم مسلمانان دي هغې ته ایمان پکار دی هغې ته غیرت پکار دی چې صحیح ووایي چې سخت شه یهودیانو او که نه تا سره به ګورم کتل څنګه دي دا نشي ورتللی اعلان نشي کولی د خپل بازار بابا نه ویرېږي امریکې نه هغې نه مه ویرېږه یو خو د دې وجې نه مه ویرېږه چې یو څو کسان خړ پړ کسان بېوسه کسان مسکینان غریبانان کسان هغې له اوچچې طالبانو په شکل کې امریکې ته د داسې کړه او داسې مات شوی دی اوس د اوداسه د ټینګولو چل ورته نه ورځي او قیامته پورې به انشاءالله دې اودس ټینګ نه شي قیامته پورې انشاءالله نو امریکا داسې کړه دا سره قوت دی طاقت دی اسباب دي وسایل دي هر څه در سره دي ولې دې ویرېږي که بیا هم ویرېږي ژبه باندې حمایت وکړه پټ پټ اسباب برابر کړه په خپل سفارت په واسطې بل واسطې باندې یو څو کسان هغه صحیح کلک مسلمانان هغه مجاهدین هغې ولېږه هلته لاړ شي چې د خپلو ورونو مسلمانانو مدد وکړي لس کسان ترېنه ولېږه او دا چې دی نو دا کسان مضبوط کسان ولېږه چې دا یهودیان درته څنګه کوي هلته نظم و ترتیب برابر کړي ټس ټس به کړي درته دغه کار خو وکړه دا جهاد دا په ټولو باندې فرض دی خو ته به جهاد باللسان پرې عالم ملای دا ستا ذمهواري ده جهاد بالید اوس نشي کولی دا د چا ذمهواري ده الله دې هغې ته توفیق نصیب بله مسله هغه مبحث په کیفیت د مشروعیت د جهاد کې دا جهاد څنګه مشروع شو څنګه روا شو نو پوه شه چې جهاد روا شوی دی دا علی سبیل التدریج دی علی سبیل التدریج جهاد یکدم نه دی روا شوی دا علی سبیل التدریج دی علی سبیل الدفعت نه دی چې اقدم شروع وکړو دی نه علی سبیل التدریج دا څنګه تدریج دی داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول بهر په ګورو باندې خبر نشته نیمه کوګیوا دا بهر په ګورو باندې مرشته دا صحیح ده دا څه ګورو دا د درې مخه پاتې شو باندې دی باندې په بس او نور ان شاء الله چې راځو متصل سبب وایي یو سوچ دا برنده جوړېږي نو یو سبب به وایي چې دا موږ ته سهولت ګوره مسله دا ده دعا به کوم دعا د دعا نه وروسته چې کوم مدرسې والا طالبان دي دا به لاړ شي چا جوماتونه نیولي دي هغې ته اجازه ده د چا ځایونه